खान साहब आपको अल्लाह हाफिज़ और तहरीक इंसाफ को भी अल्लाह हाफिज़ दा अल्फाज दी नन द गवर्नर साबिका गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल د دې نه مخکې هم مونږ ولیده چې ټول د ټاپ لیډرشپ د پاکستان تحریک انصاف یو سایډ ته شو او د قوم هغه بچي کم چې به دوی په خپلو نارو باندې راپاسول او هغوی له به اشتعال ورکو هغه ټول ګرفتاري د هغوی شروع ده 10 ورځې یا 8 ورځې جیل چې کوم دی هغه دوی برداشت نه کوي. السلام علیکم، زما نوم مظفر شاه دی او تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب او فیسبوک چینل. قدرمندو کتونکو، د پی ټی آی چې څومره هم د ټاپ لیډرشپ نن د هغوی نه یو څو سوالونه کوو چې د قوم هغه بچي کم چې به دوی اشتعال ورکو هغوی ټول چې کوم دی ګرفتار شو او دغه چې کوم ځان ته به لیډران وي او اشتعال به دغه کارکنانو کې پیدا کوو نو هغه ټول یو سایډ ته شو او باقاعده چې کوم تکلیف په هغوی باندې راغی، سخت وخت راغی په پارټۍ باندې، نو دوی په خپله باندې صرف او صرف 10 ورځې یا 8 ورځې جیل برداشت نه کړی شو او هغوی باقاعده د پارټۍ نه د یو طرف ته کېدو اعلان وکړو. که تاسو وګورئ نو شیری مزاری دغسې فواد چودھری چې هر وخت به یې आवाज کو हम चीन के रहेंगे आज़ादी और तेरा बाप भी देगा आज़ादी، نو دا یو اشتعال انګیزي خبرې وي چې دوی په قوم کې د قوم په بچو کې پیدا کړي. دغسې که تاسو وګورئ نو اسد عمر دا هغه اسد عمر و چې دا په پارټۍ کې په 2م نمبر باندې سړی و په خان صاحب پسې. د دې سره سره فیاض الحسن چوهان ته وګورئ چې نن هغه په خان صاحب پسې خبرې کوي یا هغه پنډورا باکس چې کوم دی هغه یې کولاو کړی دی، نو د 9 تاریخه پورې د سوي او د سکول هغه هم ټول آن ریکارډ خبرې دي. دغسې نور نن چې کوم دی عمران اسماعیل یو پریس کانفرنس وکړو په هغې کې چې خان صاحب آپ کو اور تحریک انصاف کو الله حافظ کہتا ہوں. او دا هغه خلک وو چې دوی به چغې وهلې چې که ګرفتاري د خان صاحب ګرفتار شو نو دا به وشي هغه به وشي، دا چل به وکړو هغه چل به وکړو، پلانې زمونږ ریډ لاین دی، دا زمونږ ریډ لاین دی. سوال صرف دومره دی چې تاسو ضلع شاه چې کوم هغه د چا بچی نه نن تاسو پریس کانفرنس یې کوئ چې زموږ سره د خپل بچو غم دی او زموږ سره د سیاست نه بریک اخلو او خپلې فیملی له ټایم ورکو، نو دا کم بچي چې تاسو د قوم رایستل او په هغو کې هم اشتعال پیدا کوو د ادارو خلاف یا د نور پی ډي ایم خلاف وغیره وغیره، نو دا د چا بچي نو دوی تاسو په هغوی کې اشتعال پیدا کوو، اوس په خپله باندې سیټ ته کېږئ او 10 ورځې یا 8 ورځې چې کوم دی تاسو جیل برداشت نه کړی شو. ضلع شاه د ضلع شاه نه علاوه دا کمې هنګامې چې وسو شوې په 9 تاریخ باندې بدی کې 25 یا د دې نه سیوا کسان چې کوم دی هغه په حق باندې رسېدلی دي. دغه د چا ماشومان نه و، دغه د چا بچي نه و، دغه د چا د زړه غوښې نه وې، په هغوی باندې ستاسو زړه نه خوږېدو، خو نن چې په تاسو باندې په خپله باندې راغله نو تاسو چې کوم دی د پښتو هغه یو متل دی چې یو ټرت هم نارې کو او ځان هم یو سیټ ته کو. افسوس دی په داسې لیډرانو باندې او په داسې نام نهاد لیډرانو باندې چې هغه د قوم بچي چې کوم دی هغه اشتعال پکې پیدا کوي، د قوم او د ملک په نقصان باندې اکساوي. ځکه چې تاسو که مونږ د خپل پښتونخوا وګورو د پنجاب نه علاوه نو دلته کې په چکدره چې کوم سوات ایکسپریس وی ده د هغې ټول پلازې هغه نقصان د چا وشو، د ملک نقصان وشو. دغسې که تاسو چکدره پورټ هغه وګورئ، اف سی سکول په دیر کې وګورئ، نو دا ټول نقصانات وشو. زمونږ چې کوم د پښتونخوا لیډرشپ و هغه مکمل طور غیب دی، یو سایډ ته کړی دی ځان، او ډیرو کسانو چې کوم دی په هغې کې استعفاګانې هم ورکړې د پارټۍ نه. نو زما سوال صرف دا دی چې په تاسو کې دومره برداشت نه و چې 10 ورځې تاسو جیل نشئ برداشت کولی او سخته نشئ برداشت کولی، نو دا نور خو هم د چا بچي دي، دا خو هم د چا د زړه غوښې دي او د دې قوم بچي دي، نو په هغوی کې بیا ولې اشتعال پیدا کوو او ولې هم دې حد ته رسول چې هغوی نه دغه کارونه وشول کم چې نه ول پکار. نو پکار ده چې موږ به حیثیت قوم هم سوچ وکړو چې دا خلک د خپل مفادو دپاره لیږي، په خپله باندې چې کوم دی اوس دوی
څوک د دې واقعیاتو نه مخکې چې کوم دی هغوی ځان ایستلی دی هغه تللی دی په بهر ملکونو کې ناست دي. څوک چې کوم دی اوس د 10 ورځو د جیل د نه برداشت کولو د وجې نه راځي او پارټیان یې پرېږدي او خپلې فیملیانو له او د خپلو بچو نه ټایم ورکوي. څوک پکې وایي زما د 14 کالو ماشوم دی زه هغه له ټایم ورکوم، څوک پکې بریک اخلم. نو زه خو په دې خبره حیران یم چې بیا دا قوم ولې د دوی د قوم د بچو څه قصور و څه چې تاسو چې کوم دی په دې باندې مجبوره کړل چې تاسو راوځئ او تاسو دا کارونه وکړئ. نو سخته چې کوم دی هغه تاسو نشوه برداشت کولی او د ملک نقصان چې کوم دی هغه به دې خلکو باندې وکړو او اوس هغوی په جیلونو کې به رنځېږي او تاسو چې کوم دی پارټیان یې پرېښودی، تاسو ته کلین چیټ میلاو شو، خبره ختم. تر یو بل پروګرام پورې ماله اجازت راکړئ. د تل پاتې خدای په امان.